یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. و چې چا برخه ده نو هغه برخه خدای پاک ټاکلې ده، مقرر کړې ده. اړو زمونږ برخه جوړولو ته اړو حاجت نشته دی، بلکې که مونږ جوړونو ګناهګاري کوو. بچې څنګه تقسیم خدای پاک کړی دومره سیده ساده آسان دی. خو زموږ په معاشره کې چونکې په دې باندې عمل نه کېږي نو هر سړي ته ګران دی. ورنه که چېرته کې په دې باندې عمل شروع شي نو په دې کې څه نقصان نشته دی، بلکې ارتقا د دولت په ختم شي او دا دولت په خور شي. لکه اوس مثال په تور یو سړی دی، د هغه 15 زامن دي او 15 لوریانې دي، او دی د خپل مال چې کم دی بلکې دا وروڼه خویندې راولګېږي، پلار نه، خو پلار خو چې وفات شو خو دا وفات شلو، او دوی د پلار دا مال دا تقسیم کې صحیح نو دا زامن چې ودونه وکړي خو دوی بیبیانې به هم کور ته راوړي که نه، دله خو به یې نه ورکوي چې دی وشي رژي مال به راوړي، تا له نه راوړي، خو دومره چې کور ته خو به راوړي که نه، چې ښه د مالداره ده جو ښه خبره ده که نه، تا خو به ډېر تنګوي نه که نه، دا نه به جوړه جامه کله کله خپل عملي د خپلو بچو خصمانه په هغې به نه هم راځي. خو دومره خبره ده چې هغه غریبه ده، مثال 100 سره نشته جو هر څه به بیا ته کوې، نو چې هغه ځان سره مال راوړي چې بیا ماحول برابر دی. خو زموږ په پښتنو کې هر څه ورته وایي، روژه ورته وایي، روژه ونیسه، هغه بالکل تابعدار یم، 2 میاشتې روژې پرله پسې نیسمه، خو ګوره دا به راته نه وی چې مال چاله ورکه. د خور برخه ورکول دا نشته زموږ په کتاب کې. د خیال مطابق چې دا هغه قیس عبدالرشید د دور نه چې دا قصه را روانه ده، ځکه چې ته ګورې نو دا چې څومره خیلونه پکې دي، دا عثمان خیل دی او دا شرغه خیل دی او دا چې کوم دی پای خیل دی، دا دوش خیل دی، دا چې څومره خیلونه دي نو هر خیل د بل خیل نه ځان په دې باندې برتر حسابوي چې مونږه خویندو له برخې نه ورکوو، نو مونږ نه خویندې برخې نشي اخیستی، نو چې نشي اخیستی نو مونږ ستاسو نه طاقتور یو، زموږ په مټو کې زور دی، را خو د شي زما دا زومره ښکاره دي چې د ته چل وښیم. دا طریقه ده. حالانکه ښه خبره خو دا ده، بلکې غیرت دا دی چې سړی د هغه برخه هغې ته حواله کړي. زمونږ دا خبره زه ته برملا کوم، په دې باندې به خفګان نه کوو چې زمونږ د معاشرې خویندې هم په دې ظلم کې به ګرفتاري، په دې بنیاد باندې چې دوی د خپل حق دپاره اواز نه چوتوي، چې د حق دپاره اواز نه چوتوي نو د قیامت په ورځ باندې به دا هم په دې بنیاد باندې ګیرېږي چې دا حق ته اواز ولې نه اوچتو. یعنې تا خو د ظلم مرګتیا کړې ده که نه، وروڼه ظالمان شوله، تا له برخه نه درکول، ته چې دا غلي کېناستې نو ولې کېناستې؟ دا ته چې غلي کېناستې او دا زمونږ هر خور چې دا نو دا غلي کېناستله، د دې مطلب دا دی چې وروڼه زړور شوله. اوس چې هر خور دا اواز راوچت کړي چې بھائی زما حق دی، مال یې راکړه، ته د خپل حق واله، تا دې خدای په دغې خوشحاله کړي، ما دې خدای په دې خوشحاله کړي، نو بیا به دا جرأت دا وروڼه ونه کړي. لکه نن سبا یو نیو ټرینډ شروع شوی دی، او زه بار بار دا خبره د دې دپاره کوم چې زمونږ د پښتنو وروڼو په مزغو کې دا خبره کینی نه، دا اهمیتو چې د خور برخه ستا په مال کې چې کم د پلار نه پاتې دی شته پکې، نو دا خبره د مازغې نه رالي. نو زه بار بار ځکه کوم چې د دې اهمیتو ته معلوم شي، چې اهمیتو ته معلوم شو او د دې نه ورکولو شناعت او قباحتو ته معلوم شي، نو دی به عمل شروع کړي که نه. ګڼ خلک دی الله سبحانه وتعالی پې رحم وکړو او چې کم د هغوی عمل شروع کړو، او چې کم هغه ته پاتې شو حلال مال، الله تعالی ورته پکې دومره برکت واچو، دومره برکت و چې هغه بیا وروسته خوشحاله وي، او د ټول نه لوی برکت دا رړه خو مطمئن دي که نه. لکه اوس مثال په طور ته په دې خبره باندې پوه یې چې د ما د پلار نه مال پاتې دی او ما ته خپلې خور له پوره حق نه دی ورکړی، نو ماښام چې ته ډوډۍ خورې سمه بیا نشي خوړی، ته کېدی چې دا پکې هغه حرام لږ شماري، ښه چې وده کېږي نو خوب به د نه راځي، څه پته لګېږي مړ شمه او د خور په دې حق او په دې حصه کې ګرفتار شمه، نو اطمینان خو دې والوتو. نو په زندګۍ باندې څه کوې که یو سړی چرګان خوري، یو سړی کباب خوري، یو سړی په پراډو کې ګرځي، خو چې سړی مطمئن نه دی نو په دې ګرځېدو باندې سا خو انجوای کولی نه شي. خو چې کوم سړی حلال مال دی لږ دی خدای مطمئن خدای پړه کړي که نه. یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې دا انسان چونکې د خاورې نه پیدا دی نو دا خو په خاوره ډېر سخت مین دی، دی خو له ځان سره څوک برخور ګرځوي نه، دی خو په هغې باندې جنګ کوي، دی وروري ختمول ته تیار دی، دی خو چې کوم رشته دارۍ ختمول ته تیار دی، خو ګورې تقسیم ته تیار نه دی. نو تفصیل باندې په خپله باندې برخې مقرر کړلې او ویې فرمایل یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د مانځه وضاحتونه الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې په تفصیل سره نه دي کړي، ټیمونه اشارتن ښودلي دي، دا د ماسپښین او دا د مازدیګر او دا د ماښام، صراحت نشته، صراحت بیا په احادیث مبارکو کې دی. خو د میراث چې کوم احکامات دي نو هغې ښه په صراحت باندې ښودلي دي، بلکې ځان ته صورتونه بیان کړي دي او برخې بیان کړي دي. بل زمونږ چونکې د انسانانو د دې نارینو په ذهنونو کې دا خبره وه چې دا خویندو برخه پکې نشته، نو الله سبحانه وتعالی سټینډرډ ایښایي چې دا نو دا د خویندو برخه کېښودله. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
علما نکته لیکي چې الله سبحانه وتعالی فرمای مثل حظ الانثیین چې کومه سټینډرډ ایکایي ده نو دا به د خور برخه وي، یعنی د خور چې کومه برخه ده نو د هغې په دوچن باندې رور له ورکه. داسې الله سبحانه وتعالی نه فرمایي چې د خور برخه دا د رور په نیمه ده، داسې وضاحت نه دی کړی، بلکې الله کړي نارینه له به وروسته ورکړي، اول زنانه له ورکه. لاول چې کومه د خور برخه ده او د هغې بیا په ډبل باندې د رور برخه ده. نو چې کوم سټینډرډ ایکایي ده الله سبحانه وتعالی جوړه کړه څه شی د خور برخه، دا د دې دپاره چې دا مازغې راواخلي چې ګورې د خور برخه پکې شته، د خور برخه پکې شته. بل زه ته وضاحت کوم، خیر دی بیا به انشاءالله تعالی ترجمه وکړو. دا بعضې ځایونه داسې دي چې مشکل دی. زموږ د پښتنو د ټول نه لوی مصیبت دا دی، دا کم ملګري چې زما دا خبر اوري نو په دې خفه کېږئ، ما د اصلاح په طور ویم. اول خو زمونږ کمباین فیملی غلط تصور خو اولنی دا دی چې مونږ کمباین فیملی ساتو، مثال په طور 3 رونه دي، 4 رونه دي، یو برغ چې کوم دی یو لوی دغه جوړ کړی دی، چار دیوالي تاوه کړې، پای کې دننه 3 4 5 رونه اوسېږي او د هغې بچي دی، بیا د هغه د بچو بچي دي، یو لویه فیملی جوړه شوې ده. د فردي اهتمام په هغې کې نه کېږي، د ښه او بد په هغې کې نه کېږي، د یو بل حقوق نه ادا کړلی کېږي، او د هغې نه پس هر سړی ګټي او بس یو خبره ده روانه ده. بیا پکې صورت متعین کول ډېر مشکلي. اولنۍ خبره خو دا ده چې شریعتو د کمباین فیملی حمایت نه کوي. ګورئ چې 5 رونه او 6 رونه دي په یو اوسېږي، دا ما ته وخت په شریعت کې په کوم ځای کې بخاري کې نشته، په مسلم کې نشته دی. یو باب امام بخاري داسې نه قایم کړی چې دا یو ورور د بل ورور سره یو ځای اوسېږي نو څه حقوق به وي، دا پکې نشته دی. د ښځې او د خاوند شته دی، د خاوند او د ښځې شته دی، په قرآن مجید کې دا وضاحت شته دی. حتی صحابه کرامو داسې کمباین فیملی چې 2 رونه 5 رونه 8 رونه دا په یو کور کې دننه اوسېدلو، دا به ته ونه یې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کله زه الکم په جومات کې بوده کېدم، ولې کور ته ولې نه تلو؟ ما پرې خبره رسېږي نه رسېږي؟ حضرت علي بن ابي طالب رضی الله عنه ځان له کور جوړ کړی دی، واړه واړه کورونه وو، خو ځان له یو خبره خدا ده. دویمه دا زه خیر دی مشکلات دي، 2 کورونه به جوړول 3 کورونه جوړول ګران دي. نن سبا کمباین فیملی په کم صورت ته اوسېږي، لکه دا 2 رونه اوسېږي نو دا په کم حیثیت اوسېږي، دا یو ځای اوسېږي، کاروبار یو ځای دی که نه ځان له اوسېږي. زمونږ د پښتنو د رونو چې کم شراکت دی دې ته شرکت پاسېده وایي. دا ته فقې چې څومره کتابونه وګورې دا شرکت پاسېده دی، دا سړو شرکت دی نه. خو زمونږ پښتانه وایي دا شریک ژوند تېروي. څنګه شریک ژوند تېروي؟ د دوی کاروبار یو دی که نه، هغه یو ځان له ګټه وټه کوي، دا بل ځان له ګټه وټه کوي، صرف کچن یې یو دی. او بیا چې کله جدایي نو بیا د یو بل مخ ته ځکه وردانګي چې یو نه دي ګټلي هغه پروت دی او بل ډېرې ګټلي دي، نو بیا جګړه کوي. د هغې وجه دا ده چې زمونږ د اوسېدو صورت متعین نه دی چې مونږ په کم صورت باندې اوسېږو. یوه دا شوله. دویمه دا ده چې کله پلار یې نو هلته کې بچي ځان ته ټول په ټوله باندې کېنولي، ګټه وټه هغوی کوي او پلار په هغې باندې دغه شان کلک ولاړ دی ډېره وخته پورې چې د بچو بچي پیدا شي او د هغه بچو د بچو ودونه وشولي او دغه شان ته کې خبره لا یو دغه شان ټینګه کړي د پرېږدي نه. نو بیا د هغې نه پس چې کله جدا کېږي نو که خویندو له برخه نه ورکوي، جو هلته کې ګناهګارېږي، که له ورکوي نو وروڼه چې خدای دا خو ما ټول ګټلي دی، خور له پکې څه ورکړم؟ د دې وجې نه اول په کور کې د اوسېدو پوزیشن اسلامي جوړول غواړي او د هغې ته زه وضاحتونه کوم. اولنۍ خبره دا د پلار له دا پکار دي چې تر څو پورې دا پلار ګټه وټه کوي او د هغې نه پس دا بچي ماشومان دي لا یعنې دومره چې ودونه یې کړي نه دي او ګټه وټه کوي، نو دا ټول خو د پلار دي. انت ومالک لیابیک، پلار یې ذمهوار دی، د هغه سره ټول هڅه دي. خو چې کله د بچو بچي وشي، زه دا وایم د هغې نه پس پلار له پکار چې د خپل بچي راغونډ کړي، یو میټینګ وکړي او په دې کور کې د اوسېدو خپل پوزیشن واضح کړي چې ته څنګه اوسېږي، ستا پوزیشن څه دی په دې کور کې. پوزیشن دا دی چې پلار ورته دا خبره وکړي چې بچو د وسه پورې چې څومره دي خو زما دي، د وسه پورې چې څومره موږ ګټه کړې ما ګټلې ده یا تاسو ګټلې ده، دا خو زما ده. که موږ ځمکه اخیستې ده، که موږ ګاډۍ اخیستی دی، که موږ دوکانونه جوړ کړي دي او که زمونږ چې کوم په کور کې نور څه سامان، دا خو زما دي. بس د دې نه اخوا به مله راکوئ، له ما خرچه دوایي وغیره چې څه کوئ کوئ به، نور ځان نه ګټئ، که څوک ډېرې ګټي که څوک لږې ګټي. خو چې کله زه وفات شوم نو دا کم چې زما دی نو دا به طریقه دا به صحیح طریقه به دا نو طریقه دا ده. نو په دې کې ستاسو د خویندو برخه شته دی، ستاسو د رونو برخه پکې شته دی، سورې نساء به راواړوئ، په هغې باندې به تقسیم کوئ. ښه زمونږ سم صورتحال دی، زمونږ صورتحال دا دی چې پلار چې کم دی نو دا سربراه دی. شریعت دا خبره کوي چې تر څو پرې پلار سربراه دی نو ټول مال د پلار دی، ځکه چې هغه د پلانستلو د غوټه کولو اختیارمند دی.
او د هغې دپاره بیا شریعت دا خبره کوي چې دا ټول مال د پلار دی نو بیا به قرباني صرف چې کوم دی پلار کوي، پلار مالداره دی، د دې بچو خو څه نشته. نو د هغې دپاره بیا حکم دا دی چې د هر بچي په جب کې کومې پیسې نو دا د پلار دی بچي سره په جب کې پرتې دي. خیر دی به د دې چې مثال چې په کور کې 15 صندوقونه دي، په هر صندوق کې پیسې پرتې دي، مالک خو یو دی که نه. دغه شان د هر بچي په جب کې پیسې دي یا د هغه په اکاونټ کې پیسې دي، دا ټول د پلار دي. ځکه پلار خو چې کم دی نو آل ان آل دی، برابر ماشاءالله دی، خیر ده که بوډا دی. او د هغې نه پس قربانۍ وخت چې راشي یاره جي مونږ قرباني یو کړو، ځکه دا هر څه د داجي دي نو یو قرباني وکړي. چې یو قرباني کوي د دې خبرې مطلب دا دی چې دا ټوله څه پلار دي. نو په هغې کې بیا فایده خو دا ده چې دا بچي خو ټول غریباران دي، ځکه د هغوی خپل مال نشته. خو نقصان پکې بیا دا دی چې کله دا والد صاحب وفات شي نو ټول مال A to Z دا ټول مال به راواخلي او دا به میدان ته کي او یوصیکم الله فی اولادکم فارموله پې اپلای کړي. پای کې بیا د هر روز زه خوږېږي چې سعودي عرب ته زه تللی یم، عمان و مسقط ته زه تللی یم، طبعي زما شوي ده. اوس چې کوم دی نو خور ابۍ په کور کې ښه په قلاره ناسته ده او اوس راځي برخه پکې اخلي، دا به اوس پکې الي، اوس ورله ورکړه. یوازې دنیا نه ده، په آخرت کې به د خدای اجر او ثواب درکوي. ځکه چې پلار خو ستا سربراح دی، تا منلي ده، په خبره باندې ورسېدی که نه. ښه د هغې نه پس پلار چې دی هغه دستبرداره شو، څه وخته پورې ګټه وټه هغه هم کوله، بچو هم کوله، هغه د پلار شوله. او چې کله پلار میټینګ داسې وکړو چې بھائی اوس تاسو ځان له، نو هر سړی که مالدار یې ځانه دې قرباني کوي، که غریب جو نه دي کوي. او د وروڼو چې خپل شراکت کم دی نو هغه داسې شراکت نه دی، دا کوم چې زموږ شراکت دی، دا خو شرکت فاسده دی. هغه دا دی چې کاروبار یو دی، وروڼه پکې یو دی اوسېږي، یو شان پیسې راغستل چې بار خلک شراکت کوي. نو که بیا شرکت العنان دی، که بیا بل شرکت دی، د هغې بیا خپل اصول دی. خو زموږ وروڼه نه، یو ورور دی هغه به خپې غځولي، ښه برابر پروت دی، ځان نه ګرځي. او بل ورور سعودي عرب ته تللی دی، د 17 سال په عمر کې بوډا کور ته راغی. بیا ورته اوس چې کوم دی توره د خدای راواله په منځ باندې دا مال نیم که نیم ستا شو مینه ده شو ده ولې شو چل دی دا به روپۍ ګټلې ده نه ده ګټلې، دا کوم شرکت دی؟ هغه که د پلار مالي نو بیا د یوازې د ورور نه دی، دا خو بیا یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قانون دی. د خور پکې هم برخه شته، د پلار پکې هم شته. خو د پلار په برخه کې بیا د برخه شته دی، خو د وروڼو چې کوم مال دی د هر ځان له ځان له دی، د هر بیا ځان له ځان له دی. ته به چې د اوسېدو طریقه بیا څنګه ځکه چې ځان له ځانه کور خو جوړولی نه شي. نو د هغې دا دی چې کم شی شریک استعمالېږي نو شریکې پیسې راغونډوئ. لکه اوس مثال په طور 4 وروڼه دي، 5 وروڼه دي په کور کې، یو دی ژوند تېروي او دوی چې ځان له ځانه پخلی نه شو کولی، نو د میاشتې چې کوم دی نو اندازه لګوئ چې څومره روپۍ ولګېدې چې په هغه کسانو باندې تقسیم کړي. لکه څنګه چې خلک په هوټل کې ژوند تېروي یا رومیټ دي هغوی ژوند تېروي، خرچه کوي، د میاشتې به حساب وکړي، به موږ 15 کسان یو او 500 روپۍ خرچه راغلې ده، 1000 روپۍ راوالی. دغه عام شرکت دی، ښه برابر شرکت دی، په دې کې څه نشته دی. اوس که په دې کې څوک لږې ګټي او که ډېرې ګټي ځانه ځانه به ګټي، هر سړی به خپله قرباني کوي. دا پکې نشته چې هر ټول وروڼه دي قرباني کوي یا ټول وروڼه دي غریباران شي. دا ګوره د یو کاروبار قصه ده چې کله دوی شرکت کوي نو بیا به دې کاروبار د وجې نه ټول مالداران کېږي یا به غریباران کېږي. خو زموږ د پښتنو چې کوم صورتحال دی په دې باندې خلک پوهه نه دی. د دوی دا شرکت ګوره شرکت فاسده دی، دا بېل خبره چې علما کرام بیا دا وضاحت کوي چې کله د شرکت فاسده تېر شوی دی او د هغې نه پس تقسیم کوي نو بیا ښه خبره دار چې برابر تقسیم دی وشي. لکه شرکت خو هم فاسد دی، خو ټیک خبره بیا دا ده چې تاسو چې یو ځای ژوند تېروئ نو هغه داسې ژوند تېروئ چې کم شی شریک دی نو د هغې دپاره شریکې پیسې را اخلئ. د هغې نه وروسته د هر سړي خپله ګټه وټه ده، که څوک ډېره کوي چاله به خدای پاک ډېره وکړي، چاله به لږه ورکوي. نو صورتحال به داسې متعین هغه د هغه دی. بیا په هغې کې طریقه چې کم د هغه نه پاتې شوه نو دا بیا تقسیمېږي. نو بیا به دې خبره ته ضرورت نه راشي چې دا جي چې راشه خامخا تقسیم وکړه د مال. پلار یې بوډا شوی دی او هلکان ځوانان دي او هغوی خو چونکې خپله ګټه وټه هم ټول هغله ورکړې ده، نو بیا د هغې نه پس بچي مطالبه کوي، د پلار دا مطالبه کوي چې دا مال تقسیم کا که نه جګړه کوو. دا جګړې ته خبره ولې راغله؟ د هغې وجه دا ده چې په کور کې پوزیشن نه دی واضحه شوی. یوه دا شوله. د اوسه پورې چې کم صورتحال په کورونو کې دی دا خو زموږ دغه ګمبیر صورتحال دی، دا پته پکې نه لګي چې څوک د چا سره دی څوک د چا سره نه دی. نو شرکت فاسده خو دی چې تقسیم کوي نو بیا به طریقه وي لکه دا ټول مال د پلار دی. زمونږ هغه څه وایي، زمونږ پښتانه دا خبره کوي چې کله د قربانۍ قصه راشي نو یاره جي موږ خو د داجي سره یو قرباني را باندې راځي نو زمونږ د مولیان وایي چې خبره کوي ځکه چې موږ خو ګټو او د داجي دی نو یو قرباني کوو. په دې ټایم کې ښه خوشحاله دی، برابر دی. خو چې کله تقسیم خبره راشي یاره بیا وایي چې نه دا خو موږ ګټلی دی، دا تا چې تا ګټو نو تا بیا قرباني ولې کوله؟ تا بیا په خپله باندې قرباني ولې نه کوله چې داجي ته دې ویله چې داجي به یوازې قرباني کوي؟ نو چې داجي یوازې قرباني کوله او تا نه کوله دا صریح دلیل په دې خبره باندې دی چې دا مال د پلار دی او ستا په دې مال کې د خور برخه شته، که نه ورکوې ګناهګار یې، لکه پردی مال دی، مال خو دې پلار له ورکړی و. یوه خبره دا شوله.
او دویمه دا ده چې زمونږ د پښتنو غلط طریقه دا ده چې پلار په ژوندانه باندې تقسیم کوي نو بیا څه چل کوي. مور موجوده ده، پلار موجود دی، او دغه شان د چې کوم بچي دي او د بچو په منځ کې تقسیم کوي نو پلار لته هم ورکه او مور لته هم ورکه. دا بلې خبره باندې ورسېدې نو د پلار به کې هم ځانه برخه وي، د مور به کې هم ځانه برخه وي، او د هغې نه مخکې چې کوم تقسیم شوی دی د خویندې له پای کې برخه نه ورکړي، ظلم یې خو کړی. او چې کله بیا پلار وفات شي نو د هغې برخه هم په هغه انداز باندې ځان په منځ کې تقسیم کړي. نو که دا شته دا مخکې چې کوم وو مثال تا ګټلی دی، زموږ چې تا وګټو او پلار له به کتاب برخه ورکړله نو د پلار د وفات نه پس خو د پلار هغه مال په 15 وړه مذهبه باندې میراث دی، نو پای کې بیا څنګه برخه نه وي. دغه شان مور ته چې کومه اتمه حصه تا برخه کړې ده نو د اتمه حصه څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې دا میراث دی که نه. اولنۍ خبره خو دا ده. خو دویمه خبره دا ده چې د مور کومه برخه ده او د مور د وفات نه پس چې کومه برخه ده هغې هغه پاتې شوله چې کوم تا په تقسیم کې ول ورکړې وه نو هغه میراث دی که نه دی؟ هغه هم میراث دی. او بیا چې کوم دی نو کله کله زمونږ مصیبت دا دی چې مونږ د علما کرامو نه تپوس کوو نو مونږ صورت ته مسلې بدلوو، جواب هغه غواړو او صورت ته مسلې ورته بدل کړو نو هغه علما کرام خو په غیبو باندې خبردار نه دي چې هغه ستا د کور د صورتحال نه خبري. نو دی لاړ شي او د مولوي صاحب نه دي چې تپوس وکړي چې مونږ بس دارونه ګټه وټه کوو، پلار چې کوم دی نو بس د هغه پکې خوشحاله ساتو، نور د پلار پکې څه اختیار نشته دی، نه د اغستلو اختیار شته نه د خرڅولو اختیار شته، بس مونږ دارونه چې کوم دی اغستل خرڅول کوو، پلار ته ډېرو خبرونه. اوس به څنګه چلي که چېرته والد صاحب وفات شي نو په دې مال کې د خور برخه شته او دی نشته دی، خو ستاسو خپل مال دی. په خبره باندې پوه شي. نو بیا وایي نه ما خو د مولانا نه تپوس کړی خو ما ته یې نشته پکې، نو ما یې ته راشه زه ته صورتحال ولیکم صورت ته مسلې چې د پلار د اجازت نه بغیر یو ورور یوه کاڼې د دې ځای نه بل ځای ته وړی نه شي، دا ورته پکې ولیکه. یعنی کم جایداد چې دی نو د جایداد صورتحال دا دی چې دا جي ورته دستخط نه وي کړی نو دا زوی کاڼې د پولي بل ځای پولي ته نه شي اړولی، او چې څومره جایداد اغستی شوی دی نو هغه د پلار په نوم دی، اغستل خرڅول پلار کوي، بچی ته هیڅ قسم اجازت نشته دی چې په د خپل مال کې تصرف وکړي، نه تقسیم ته اجازت شته دی. اوس وایي ووایه چې والد صاحب وفات شي نو په دې مال کې برخه شته او که نشته دی، تا ته به ډیفټنټلی دا جواب میلاویږي چې ګورې په دې کې دا طریقه ده او په دې کې د خویندو هم برخه شته دی. نو ته مسله غلطه ویسې او بیا هلته کې تا ته جواب میلاو شي نو بیا د جواب رانیولی دی. د دې وجې نه زمونږ چې کم جوابونه مونږ ورکوو اصول داري، زمونږ د اصول لپتا اصول داري چې کم زبانی جواب دی نو هغه له به ته زباني ورکوي، تحریري به نه ورکوي. یوه دا شوله. دویمه دا چې کم تحریري تپوس دی نو تحریري جواب به وي او ته به لیکې چې د صورتې مسئلې د صورتې مسئولې چې کم صورت تپوسلی شوی د هغې جواب دا دی، دا نه چې د کور ماته څه پته ده، خو ده چې څنګه تپوس کړی د هغې تپوسلي شوي صورت جواب دا دی. نور په حقیقت کې که داسې صورت نه و نو بیا د هغې جواب ده نه دی. داسې وضاحت پکې مونږ لیکو چې صورت مسئوله کے مطابق یہ جواب ہے چې کم صورت تپوسلی شوی دی نو د هغې جواب دی، ځکه چې دا خلک صورت بل شان نه وتپوسي او بیا یې اپلای کوي په څه باندې؟ په بل شان باندې. دا وضاحتونه مې په دې بنیاد باندې وکړل چې دا بیمارۍ زموږ په معاشره کې موجودې دي. الله فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم، الله تعالی حکم کوي تاسو ته ستاسو د بچو په باره کې للذکر مثل حظ الانثیین د نارینه دپاره مثل حظ الانثیین په مثل د برخې د دوو جنکو. نسټیټ نډیکایي دا کېښودله فإن كنا نساء که چرته کې دا زنانا فوق اثنتین له پاسه په دوو باندې دوه یا دوو نه سیوا فلهن ثلثا ما ترکو نو د دوی دپاره په طریقه کې 2/3 دی، ثلثا 2/3 وإن كانت واحدة که چرته لور یوه ده زامن نشته دی فلهن نصف نو د دې جنۍ دپاره د دې لور دپاره 1/2 یعنی په ټول مال کې نیمه ده. ولی ابویه او د مور او د پلار دپاره لکل واحد منهما د هر واحد د دې دواړو نه السدس شپږمه ده یعنی 1/6 مما د هغه مال نه ترکا چې د میت پرېښوده یعنی طریقه ده ان کان له ولد په دې صورت کې که چېرته د میت خپل بچی فإن لم یکن له ولد که د میت بچی نه دا که لوري او که زوی وورثه ابواه او د میت لره په میراث کې وړي مور او پلار فلأمه الثلث نو د مور دپاره بیا الثلث 1/3 ده، باقي مال د پلار دی. باقي مال د پلار ځکه شو چې خو عصبه هم دی او زوید پروز هم دی، 1/6 هم واغستله او باقي مانده به طوري عصبیت واغستله چې عصبه خو هم دی.
نو دا به چې مور او پلار دی نور هېڅوک نشته دی. چې مور او پلار دی نور څوک یې نشته دی نو مور ته به په مال کې درېیمه ورکړي او دا 2/3 چې دي دا به د چا شي؟ دا به د پلار شي. 2/3 د پلار شولې او 1/3 دا د مور ابۍ شوله لکه چې زامن نشته دی. فإن کان له اخوة که چېرته د میت رونه شته دی نو چې د میت رونه شته دی فلأمه السدس نو بیا به د مور برخه کمیږي. دا به د 1/3 نه 1/6 ته لاړه شي ځکه چې شپږمه چې دا نو دا کمه د درېیمې ده که نه. شپږمه 1 روپۍ ده او درېیمه 2 روپۍ دي. من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصي چې دا میت وصیت کوي بها د هغې او دین او قرض دی نو لاول به ترې قرض ادا کړلی شي او د هغې نه پس به بیا وصیت په 1/3 کې دا پوره کړلی شي او چې کم مال پاتې شو نو دا په میراثخوارو باندې بیا تقسیم شي. ستا په ذهن کې سوال راغی چې یو جي دی بعد له دې لږ او بعد له ډېره ولې مقرر کړو؟ الله تعالی فرمایي چې په دې پر څه پته نه پوهېږي. دا خو ستاسو مشران دي خپلوان دي الله تعالی ته پته چې کم تا ته نږدې دی او کم در نه لري دی. بس چې څنګه تقسیم الله کړی دی په دغه تقسیم باندې ایمان ولره عمل کوه عمل په دې باندې. نه الله فرمایي آباؤکم دا ستاسو پلاران دي مشران دي و ابناؤکم ستاسو زامن دي لا تدرونه تاسو ګورئ په حقیقت نه پوهېږئ ایهم اقرب لکم نفعا چې کم یو تاسو ته ډېر نږدې دی نفعا په فایده کې فریضة من الله نو دا فریضه دا د طرف د الله نه. ان الله بشک الله تعالی کان علیما دی پوها چې چاله څومره برخه ورکړي حکیما حکمت والا دی په برخو باندې الله تعالی پوها دی. یو بل غلط فهمي دا غره ته ظاهره کول غواړم هغه دا ده چې زمونږ په معاشره کې خویندې چې دي که نه نو دا خبره خو ټیک ده چې دا رونه ظلم کوي په خویندو باندې او د طریقه کې ول برخه نه ورکوي. خو د بل طرف ته دا خبره هم یاد لره چې دا خویندې هم ځان بې لاسو او بې خپو کړی دی د مور او د پلار خدمت نه کوي. دا بیله خبره ده چې دا لور چې دا یعنې دا خور واده شوي ده خو په دې باندې هم د مور او د پلار خدمت دا فرض دی څنګه چې په بچي باندې فرق پکې نشته دی. دا زوی دا لور هم به زوی د مور او پلار خیال ساتي او هم به دا زوی دا لور هم ساتي. لمونږ په معاشره کې چې څومره خرچه راځي دا زوی به قرض کوي دا به چې کم دی نو ځان ګاڼه کوي خو د پلار د دوایۍ پیسې به د یو ځای نه را پیدا کوي او لور ښه مالداره ده دا به بیخي چې کم دی داسې ناستی نو ته ولې داسې کښېنې په میراث کې خو برخه اخلې دلته کې به د مور او د پلار خصمانه دوی هم کوي. دا بله خبره چې نارینه به ډېر کوي دا زه نه وایم چې زامن به نه کوي خو که چېرته زامن فیل شوله مثال په طور د هغوی سره نشته دی یا کمزوري دي او د خور سره شته دی نو دا ولې خپل پلار باندې روپۍ نه لګوي پیسې وپې نه لګوي علاج به له هم کوي کله کله دغه شان ته کې چې کوم نور عزت او عزت خو بېله خبره د خولې د حده پورې خو عزت ټیک دی لور کوي که نه داجي ورته وایي دغه شان مور ورته وایي دعاګانې ورته کوي خو دغلته کې دا نور عملي هم پکار دی که نه چې هغه بیمار شو تپوس له راشه خدمت یې وکړه خپلې پیسې ولګوه ولې نه به لګوې دا پیسې به لور هم لګوي ځکه چې څنګه په میراث کې دا لورو دا د رور سره دا خور د رور سره برخوره ده دقه شانته کې به د مور او د پلار خیال دوی هم ساتي. یوه شوله. دویمه دا ده چې د بعضې رونو خیال دا دی چې زه به د ځان سره دا پلار بوزم او زه به داسې کار وکړم چې خرچه به پرې وکړم نو بیا به د هغې نه پس مله په مشرۍ کې سره کړي نو داسې هم نه ده پکار ځکه دا سودا ده سودا دې ته ویل کېږي چې سودا به نه کوې ته چې د پلار خصمانه کوي او ځان له کړی دي او ځان سره دې بوتلی دی او عزت یې کوې قدر یې کوې نو دا د الله دپاره کوه یوازې دنیا نه ده الله تعالی به دې اجر درکوي په دنیا کې خو به تعالی داسې درکړي ستا بچي به ستا عزت کوي او په آخرت کې به الله تعالی پوره اجر درکوي ځکه د الله تعالی حکم دې منلی دی چې د مور پلار سره ښېګړه تا کړې ده. نو زمونږ بعضې پښتانه رونه دي چې کوي چې د مور پلار سره په دې غرض باندې ښه کوي چې دا مال هغه ته پاتې شي او د هغه دپاره چې کوم دی په سټامپ باندې لیکل وکړي ځکه پلار خو ناپوهه دی خبر نه دی نو دې شپې کې هم خلک ظلمونه کوي. نو دا یوه خبره سره یاد لرئ چې خویندې به یعنې دا لوریانې به د خپل مور او د پلار هم ګورې قدر کوي کله کله به له دوایي وړي کله کله به ډاکټر له هغه هم چې کوم دی نو کومه خرچه راغلي ور دې ولکي که نه د شپه هغه هم کوي. یوه خبره دا شوله. دویمه خبره د معاشرې زمونږ دا ده چې کله ښځه وفات شي نو د ښځې په مهر باندې خاوند بیا دا قابض کېږي. هلته چې کله پلار وفات شي که نه نو بیا رونه چې کوم دی نو هغه د خویندو په مال باندې مسلط شي خو د بل طرف ته چې کله ښځه وفات شي نو د هغې مهر د خاوند واري ته بې ځانه بل واده کومه څنګه دا ستا دی چې د بې ځانه بل واده کوې د ځانه نورې وګټه او په هغې باندې بل واده وکړه او دا د ښځې دی په دې کې د دې ښځې د مور برخه ده
په دې مهر کې د ښځې د پلار برخه ده، په دې کې د ښځې د بچو برخه ده، په دې کې د خاوند هم برخه شته، خو چې څومره پکې د هغې ده. مونږ مهر چې دی نو دا میراث نه بار ایښودی دی، حالانکې دا څومره ګران دی. یو سړي یو زنانه د وفات شو 5 تولې پاتې کړلې، 5 لک روپۍ دي که نه دي؟ نو چې 5 تولې دې پاتې شولې دا میراث دی، د هغه جامه کپړه هم میراث دی. او چې د دې زنانه میراث دی نه د خاوند پکې یا به نصف رسیږي، اوس په راشي په دې بل آیت کریمه کې 12 نمبر کې، او یا پکې ربع رسیږي 1/4. نو مثال که چرته کې 4 لک روپۍ د دې میراث وي نو 1 لک روپۍ د خاوند والی نور یو سره ملګري کدانه کې په واده کوي، کدانه په کاروبار کې خپل مال دی، او دا باقي چې دی نو په دې کې شپږمه د دې کور والا چې د وفات شوي ده دا د مورې ده، شپږمه د پلار ده، او دا باقي چې کم پاتې شي نو دی د زامنو او د لوریانو ده. د مونږ د وسه پورې ته تاریخ دې خپل ولټوه، خیر دی د پښتنو د وسه پورې به چېرته داسې نه شوي چې زنانه وفات شوي ده او د هغې مهر دا تقسیم شوی دی په میراث کې نه ده شوي. ما خو د وسه پورې نه ده لیدلی، بلکې د خلکو سوچ هم دا نه شي چې دا به میراثي که نه وي، خاوند ورته تیار ناست چې دا 6 تولې دي، دا به راولم بلې ښځې له به ورکړم، دا نه به واده وکړم. پردی مال ورکوي، دا خو پردی مال دی، دا خو حرام دی. ته دې خپله برخه واخله، خپله برخه واخله او هغې باندې که ځان له واده کوي او که به هغې باندې هر څه کوي، او دا باقي برخې پرېږده. په دې کې د جنۍ د مور برخه شته، د پلار برخه پکې شته. د اوسه پورې چې کوم تاریخ په دې خبره باندې ګواه دی چې نه پلار له چا ورکړې ده نه مور له شپږمه برخه چا ورکړې ده. موږ خو بیا ډېر غیرتي یو که نه، موږ وایو چې ګوره مړی لا تازه دی، قبر خاورې چې کوم دی اوس هم تازه پرتې دي، او ته د مال د تقسیمولو خبرې کوې، د مال د تقسیمولو خبرې نه کوې نو څه به کوې؟ مونځ به نه کوې؟ نو چې څنګه مونځ کوې دغه شان دا هم فرض دي. دا تقسیم وکړه، صحابو به داسې کول چې هغوی به د میت طریقه دا تقسیموله سمدسته د دې دپاره چې چېرته د چا مال ونه خورو. الله فرمایي چې الله تعالی پوهه ده چې چا له څونه برخه مقرر کړي، حکیما حکمت والا دی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، دا خاوندانو ته وایي چې ټول مهر ستاسو نه دی، ولکم ستاسو دپاره نصف ما ترک، نیم ما هغه دی ترک ازواجکم چې پرېښودې ستاسو بیبیانې. نو پرې ما کې مهر هم راغی، ما ترک هر هغه څه ترکه چې پرېښوده دی ازواجکم ستاسو بیبیانو، که دا پیزار دي، که دا جامه کپړه ده، که دا کالي پتري دي، او که دا د کور نور لوښي دي، دا چې کوم د جهیز لوښي دا هم ګوره دی کور والا دي. په دې هم ځان پوهه کوي چې د پلار د طرف نه د خپلې لور سره چې کوم سامان وړلی کېږي، که دا فریج دی او که دا واشنګ مشین دی او که دا څه دي، دا د پلار د خپل زوم له نه ورکوي، دا د خپلې لور له ورکوي. نو د جهیز چې دا څومره سامان دی نو دا د دې لور دی. چې لور وفات شوله نو په دې کې به واپس شپږمه پلار له ځي او شپږمه پکې مور له ځي. که دا فریج دی او که دا هر څه دی، خیر دی که زوړ شوی دی، د هغې نیم به قیمت ولګه. کور کې به چې کوم خلک وایي چې دا فریج دی دا مونږ استعمالوو، نو دا به ته څنګه وسه مونږ له وړې، د دې قیمت ولګوه. 10,000 روپۍ یې ولګوه چې په 33 تا اخیستی دی، عام مارکیټ کې 100 روپۍ دي، هغه ته د خپل فریج آزاد که که نه. یعنې مثال په طور ستاسو چې پکې څومره برخه د خاوند رسېږي، هغه د خاوند شي 4 مثال په روپۍ باندې دې ولګوو. چې 4,000 روپۍ دي نو 3,000 روپۍ دې د خاوند د جب نه راواخلي، هغه دې په طریقې کې کېږي پرېږده شو. ګران کار خو نه دی که نه؟ یا چې کوم لوښي د هغې استعمال شوي دي په کور کې پراته د خدای د ښځې دي که نه، د هغې ته نیم بها قیمت ولګوه. په مارکیټ کې د دنیا زاړه لوښي خرڅېږي، د هغې قیمت پټ نه دی، د هغې قیمت ولګوه. خاوند دې خپله 4 یا نیمه واخلي او دا باقي دي په میراثخوارو تقسیم کې. زمونږ قانون داسې نه دی، حالانکې قرآن مونږ ته دا خو دی زمونږ نه پټه ده دا خبره. دلته الله فرمایي چې څه دې ښځې پرېښودې دي، که دا د جهیز سامان دی، که دا مهر دی، نو خاوندانو ته وایي چې ستاسو پکې نیمه ده په هغه صورت کې چې د دې ښځې بچي نه وي. که د ښځې بچي وه نو بیا به کې ستاسو 4 ولکم ستاسو دپاره ای خاوندانو نصف ما ترکه، نیم مال یعنی نیمه د هغه مال دا ترکه چې پرېښودې دي ازواجکم ستاسو بیبیانو، هر څه چې بیا دي. ان لم یکن لهن ولدن، که چرته کې نه د دې بیبیانو دپاره ولدن بچی، زنانه یو که نارینه. فإن كان لهن ولدن، که چرته د بیبیانو بچي هم وو، فلکم ربع، نو خاوندانو 1/4 به تیوالی، زیات ستاسو برخه نه ده. مما د هغه مال نه ترکنا چې دې بیبیانو پرېښودې دي، من بعد وصیت، پس د وصیت نه، یوصین بها چې دا زنانه وصیت کوي د هغې، او دینن یا په دې زنانه باندې قرض دی، نه قرض ته اول ورکه، بیا وصیت په هغې باندې عمل وکړه، باقي مانده چې دی نو خاوند به ته 1/4 یا 1/2 اخلي. ولهن الربع، او د زنانو دپاره الربع مما ترکتم. اندازه د دې ځګې نه ولګوه. د الله سبحانه وتعالی دا بیان ډېر زیات خوږ دی. هلته وایي ولکم نصف ما ترکه، ای خاوندانو ستاسو ته وایم، ځکه تقسیم هغوی کوي.
زنانه تقسیم کوي نه. دلته کې چې کله خاوندان وفات شي نو بیا داسې نه وایي چې ستاسو دپاره ای زنانو بیا هم خبره کوي د دې زنانو دپاره ګورئ څومره ده ځکه چې بیا هم نارینه مخې ته راغلي تقسیم هغوی کوي نو هغوی ته هم بیا دا وضاحت کوي ولهن د دې زنانو دپاره الربع څلورمه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښودي ای سړو ان لم یکن لکم که چېرته ستاسو دپاره نه ولدن بچی فان کان لکم ولدن که ستاسو دپاره بچی فلهن الثمن نو بیا د دې بیبیانو دپاره اتمه ده نو که یوه بیبي ده او که دوه دي او که درې دي او که څلور دي خو په اتمه کې بیا برخور دي چې 1/8 واغستو یا 1/4 واغستو نو هغوی په خپل منځ کې بیا په هغې کې برابرو حصهدار دي ځان له ځانه 1/8 ولې نشته دی په یو 1/8 کې او په یو 1/4 کې به هغوی بیا په خپل منځ کې شریکي مثال په طور یو سړی دی وفات شوی دی 4 بیبیانې پاتې شوي دي او اتمه په هغې کې 4 کروړه وي مالداران خو پکې شته دی اربو روپۍ ورسره شته دی نو چې 4 کروړه پکې اتمه راغله نو یو کروړ به دا ښځې 4 ونه ښځې دي یو به والي په خپل منځ کې بیا تقسیم کړي فلهن کچرته کې استوله فإن کان لکم کچرته کې وي ستاسو دپاره ولدون بچی فلهن الثمن بیا د دې بیبیانو دپاره اتمه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښودي دي من بعد وصیت پس د وصیت نه توصونه چې تاسو وصیت کوئ بها د هغې او دینین یا قرض دی په تاسو باندې وإن کان رجل یورث یو سړی دی د هغه میراث وړلی کېږي او دا سړی کلالتن کلاله دی پلار یې مړ دی مور یې مړه ده بچي نشته دی او امراتون یا دا میراث چې وړلی کېږي سړی نه دی ښځه ده وله د دې میت دپاره که دا سړی دی او که دا ښځه ده اخون ورور یې دی او اختون یا خور ده خو د مور د طرف نه اخ یخیاپي یا اخت یخیاپي ده فلکل واحد منهما نو د هر واحد د دې دواړو دپاره سدس شپږمه ده فإن کانوا اکثر من ذلکه که چېرته د دوو نه سیوایي فهم شرکاو فی الثلث نو بیا په 1/3 کې ټول برخور دي من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصی بها او دینن چې وصیت کړلی کېږي د هغې او دینن یا قرضه د هغه به ادا کړلی کېږي دا کلاله هغه کلاله چې د هغې اخي اخیاپي اختي اخیاپي پاتې شي د دې سورې نساء په آخر کې چې کوم یستفتونک فی الکلاله دی نو په هغې کې هغه کلاله ذکر کوي چې د هغه نه رور پاتې شي خو علاتی دی یا عیني دی لاول ځان په دې خبره باندې پوهه کوي چې یو هغه رور دی چې په هغې کې مور شریکه ده پلار یې جدا دی نو هغې ته ویلی کېږي خیفي میرنی رورو ټیک ده چې موږ ورته څه ووایو میرنی د مور نه چې کوم رور دی نو هغه په دې دی کې دی دلته وضاحت کېږي او یو هغه رور دی چې پلار یې شریک دی مور جدا ده نو هغې ته علاتی ویلی کېږي پلار شریکو د پلار طرف نه رورو او یو هغه رور دی چې پلار او مور دواړه شریک دي لکه عام نارمل خو ټول خلک دي شي چې پلار او مور دا شریک دي او رونه دي دې ته سکه رور وایي سکه او دا ستیله چې کوم بای دی نو دا بیا دوه قسمه دی یا خور شریک مور شریک او یا پلار شریک دلته چې د کم کلاله وضاحت کوي او د هغې بیا رونه دي خو دا رونه به اخیافي د اخیافي رونو فلسفه بیا دا ده که یو سړی وفات شو پلار یې نشته مور یې نشته یعنې مړه دي بیا پلار بیا مور خو چې کوم آدم علیه السلام پیدا شوی نور څوک خو نشته دی خو مور پلار یې مړه دي که نه او بچي یا مړه دي یا پیدا نه دي او دا سړی په دې مرګ په دې حالت کې چې کله دی مړ کېدو نو دی ایک یوازې دی مور پلار یې نشته بچي یې نشته البته رونه شته خو دا رونه کم رونه دي دا اخیاپي رونه دي یعنې مور یې شریکه ده نو که یو ورور دی نو 1/6 وله ورکه که یوه خور ده نو 1/6 وله ورکه خو که چېرته خویندې ورونه دي که خویندې ورونه دي نو بیا به درېیمه حصه راواخلې د طریقې او په دوی کې به برابر تقسیم کړي په دې کې بیا للذکر مثل حظ الانثیین قانون نه په دې کې برابري مثال په طور میت دی او کلاله وفات شولو د هغه په طریقه کې 3 لکه روپۍ پاتې شولې مثال په طور موږ به داسې وایو 9 لکه روپۍ چې مسله ته اسانه شي چې 9 لکه روپۍ پاتې شولې او 3 خویندرونه دي یعنې 2 خویندې یو ورور دی دا پاتې شوله دا مال ټول 3 حصې شو نو چې 3 حصې شو په دې کې 1/3 3 لکه شوې چې 3 لکه پکې 1/3 نو د هرې خور او د رور به لاک ورسېږي یوې خور له ته هم لاک ورکړه بلې خور له هم لاک او دلته کې رور له هم لاک ورکړه په دې کې داسې نشته دی چې 50,000 خور له ورکړه او 1 لاک رور له ورکړه دا بیا التر سورې نساء چې کوم اخرنۍ آیت کریمه ده یستفتونک فی الکلاله د هغه کلاله یادوي چې کله د هغه خپل رور یا خپل خور پاتې کېږي نو هغې کې وضاحت بیا دا دی چې کله سړی وفات شو مور پلار یې نشته دی بچي نشته دی خپله خور یې پاتې شوله نو دا خپله خور به د خپل رور نیم مال اخلي نیم غټ مال به واخلي 1/2 او که خور وفات شوله او د دې خور مور پلار نشته دی
یعنی وفات دي دغه شان بچی نشته دی او د هغې سره څه پیسې روپۍ دي نو د هغه ټول مال به د رور شي که یو ورور والا او که چېرته کې خویندې هم دي ورونه هم دي نو بیا به دغه قانون للذکر مثلو حظ الانثیین بیا به دوه ورور اخلي او یو برخه به خور اخلي هلته وضاحت دې شي دی نو اکثر چې کوم خلکو ته په دې کې کنفیوژن پیدا کېږي هغه دا چې دلته کې هم وله اخونه وختون دی هلته کې هم اخونه وختون دی خو دلته کې ځان نه خور رور هلته کې ځان نه دلته اخیافي مراد دي هلته علاتي مراد دي او دغه شان عیني مراد دي چې پلار شریک دی یا پلار او مور شریک دي نو هغه مسله ده دلته کې دا به برخوري یو شان دي د میراثو مسلې ځکه ګرانې څوک بیا عمل نه کوي نو زمونږ طالبانو ته صلات ښه آسان دی چې کله موږ کتاب الصلات وایو خو چې کتاب البیوت یې ورکوز کړو نو بیا ورته ګرانه ځکه ده چې هغوی خو اخیستل خرڅول کوي نه او زموږ پښتنو ته د روژې مسله ډېره زیاته اسانه ده بس سهار نه خوراک مه کوه د ماښامه پورې دا روژه دلته اسانه ده او چې کله د میراثو خبره راشي نو پوهېږي پې هم نه او چې کله پې وکړي نو بیا درنه پې هم لګي بیا وروسته خفه کېږي هم وایي دا مولوي صاحب چې کوم دی دا قصې کوي او داسې نه دي پکارو قرآن مجید کړي دي نو بعضې پکې داسې عجیبه غونده کې خبره وکړي دا خبره یاد لرئ ګوره ګناه ده انسان کمزوری دی چې د کم سړي نه ګناه وشوله نو دی به د ګناه ته ګناه وایي او بخښنه به غواړي دا د انسان ښه خوی دی یو دا دی چې سړی ګناه ته ګناه نه وایي دا ډېر غلط صفت دی هغه ته بیا خدای پاک د توبې توفیق هم نه ورکوي نو چې ګناه ته ګناه نه وي نو د هغې د جواز دپاره بیا د یو ځای نه سره غونډوي د بل ځای نه سره غونډوي او څه چل کوي نو چې دا خبره کم زه پکې ګرفتار یم چې دا د خلکو ته پته ونه لګېږي چې دا سړی خو په ګناه کې اخته دی نو د هغې دپاره بیا د جواز سندونه یو دی نه بل دی نه ګوري داسې به نه کوو د علما کرامو ښه صفت دا دی د علما کرامو ښه صفت دا دی چې دی ټیک خبر خلکو ته وکړي خیر دی که دی پې په خپل عمل ونه کړو خلک دی ورته ووایي چې هلکه ته پې عمل ولې نه کوې نو دی به ورته وایي چې یاره چې ګناهګار یم عمل پې کومه خیر دی کوشش کومه خو که سړی داسې وایي چې یاره جي ما ته به خلک وایي چې ته پې په خپل عمل نه کوې نو دا مسله سکپ کوم او بیانوم یې نه نو دی به د قیامت پر ورځ ذمهواري دی دې بیان کړي مولانا اشرف علي تانوي صاحب هغه خو داسې وضاحت کوي چې په کومه مسله باندې تا عمل نه کوي نو بار بار یې خلکو ته ووایه الله تعالی به تعالی هم توفیق درکړي ته پې عمل شروع کړي مثال په طور یو ګناه ده د دغې ګناه شناعت بیانوه خدای پاک به ستا په زړه کې هم د دې ګناه شناعت راسخ او مضبوط کړي د هغې نه به ته ځان وساتې خو که ته د هغې دپاره د جواز سندونه ګورې نو دا خو ته به د ګناه نه ښه کلک کېږي دا خو ښه ځان چې کوم د جهنم کندې ته وراچئ او د توبې چې کوم توفیق دی نو هغه به د نه هم سلب شي نو ګناه ده ټیک خبره کول پکار دی خیر دی که په هغې کې زمونږ نقصان ظاهري ولې نه وي که ما پې عمل نه کړی نو ما ته یو سړی ګوته ونیسي تا پې عمل نه دی کړی نو زه به ورته یم چې عمل مې نه دی کړی ګناهګار یم کوشش کوم چې عمل پې وکړم اوس دا نه چې لکه ما ته خلک دا ونه وایي چې رجي تا پې عمل نه دی کړی چې زه خلکو ته اړو مسله دا پټه کړم دا وپټو نه پرې خبره ورسېدې نه به د دې غلط رنګ بیانوو دا به ټیک ټیک وایو چې څنګه قرآن ویلي دي تا پې عمل کوې یا نه کوې خو ټیک ټیک ووایه که نه وینا خو ټیک وکړه که نه دا الله سبحانه وتعالی نه یېرېده پکار دی او چې کله وینا کوو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا وینا چې کوي سیده وینا کوه او چې سیده وینا دې وکړله نو الله سبحانه وتعالی به در باندې مهرباني وکړي یغفر لکم ذنوبکم ویصلح لکم اعمالکم الله به دې ګناه معاف کړي عمل به دې سیده کړي که نه ته پې بیا عمل وکړي که نه خو په شرط د دې باندې چې ته وینا ټیک کوي ټیک وینا کوي نو چا به کې داسې وینا هم وکړله چې د خویندو له پکار دي چې د وروڼو نه د برخې نالي ځکه چې په دې باندې رشته داري خرابېږي نو دا ډېر غلط سوچ دی دا حرام سوچ دی ځکه چې قرآن مجید د رشته دارۍ د پاللو وینا هم کړې ده او د هغې سره د رشته دارۍ د جوړولو دپاره د احکامات نازل کړي دي دا رشته داري جوړوي ورانوي نه د قرآن مجید احکاماتو سره رشته داري برابرېږي ورانېږي نه خو په شرط د دې باندې چې سړی پې عمل وکړي یوه ده دویمه غلط فهمي د هغه دا ده چې د بعضې خلکو په ذهن کې دا خبره ده چې زما خور زما کره راځي او زه له کم خونی ورکومه دا زه په میراث کې شمارومه نو دا پکې شمارېږي خو وینا دې ورته وکړي د ځان سره دې کاتې نه لیکي وینا دې ورته وکړي چې خور ته زما کره راځي او لس ورځې تا کومه ډوډۍ وخوړله نو دا راپسې د ورځې 100 روپۍ حسابومه تا چې کومه ډوډۍ خوړلې ده دا ته په میراث کې حسابوم دا دې ورته وینا وکړي ته دا وضاحت وکړي چې یاره جي دا خویندې د وروڼو نه برخې الي نو دا خور چې د ورور کره لاړ شي او دا چې ول دا غنداخي پاخه کړي نو دا میراث نه دی نو دا ورته ته وینا وکړه که نه چې ته زما کره راځې او غنداخي دې ویوړه یا مې دله په میاشت کې 10 روپۍ درکړې نو دا وګورې په میراث کې شمار شوې نو هغه هم بیا ځانه کاپي پیدا کړي چې دې ورور کره ما 10 ورځې ډوډۍ خوړلې ده ما ورته 45 लाख روپۍ دي او په دې کې زما 1000 روپۍ چې کم دی دا ماینس
ماینس نو که لاک روپۍ ته وخوړلې نو دا 44 لک روپۍ ور ورکا حساب به هم بیا شروع کی کنه ځکه ته خدای حساب کوي چې زما کر کم راغلی دا زه خو ښېګړې نه کوم خو چې کومه الوګانې وخوړله کومه غوښې وخوړله کوم چرګ ونه مال کړی دی یا ولا کم چې کم دی نو ما غونداخي ورکړي دي دا ورته ما په میراث کې حساب کړي دي نو بیا صفا معامله وکړه د خور ته کښېنه چې خور زما کره راځي کم خوراک ته کوي نو ګورې زه سره په میراث کې حساب وما کومه جوړېدله ما اخیستې ده دا ورته ما په میراث کې حساب کړي ده بالکل حسابولی شي خو هغه په دې خبره باندې پوهه کړه چې کله پوهه کړله اب هم بیا کاپي راواخلي اب هم بیا حساب کتاب شروع کوي چې زه مو وکړه چې بیا دونه ووایم چې یوه ډوډۍ مې خوړلې ده که دوه ډوډۍ مې خوړلې دي او که نه 10 غونځاخې مې راوړي دي که 10 غونځاخې مې راوړي دي جوړی په 1200 اخیستې ده که په 1300 د حساب کتاب به کوي نو بیا به د هغې علاج بیا دایي چې څومره ستا سره برخه ده څومره ورته تا غونځاخې ورکړي ځان سره هم لیکه نو چې د مرګ پورې تا د هغې مثال په طور د غونځاخو بندوبست کړی دی او هغه تا لاک روپۍ هغې ته حواله کړلې نو هغه لاک روپۍ به د میراث نه کټ شي نمبر 1 دویمه دا ده چې په کم ورځ باندې والد او ته د هغې په مال باندې مسلط شوی هغه کرایه به هم په تا پسې حسابوي مثال په تا جریب ځمکه نیولې ده هسې دې نیولې ده هغه جریب ځمکه چې په عام قانون کې څومره کرایه ده نو دغه کرایه به هم ته دې خور له ورکوي مثال په طور دغه جریب ځمکې وکړلې 50 منه دانې نو دا 50 دا خو دا د پردی دي هو ته وایې چې زه پکې په برخه باندې کوم چې په برخه باندې کول د نیمې ستا دی نیمې د هغې دي دا 25 جو ځان راواله ځکه تا وله کړي دي که نه او دا 25 چې دي نو دا هغې له ورکړه دا خو تا نه دي ورکړي نو که ته ټول عمر غونځاخې ورکړې دغه 15 شتمنو ته نه رسېږي نو خپل طرف خو دې یاد کړی دی په یادو باندې چې غونځاخې له ما ورکړي دي خو هغه طرف تا هېر کړی دی چې دومره کلونه دې خوراک وکړو نو هغه کرایه به څوک ورکوي دا حساب ورسره هم وکړه دا خبره ده بده خبره نه ده دا نه چې دا بده خبره ده خو تاسو به چې کله معامله کوئ نو بیا به سپینه په ډاګه باندې معامله کوئ چې پته خو ته ولګي چې ته ماله غونځاخې په میراث کې حسابوي او که نه رور مې ښېګړه را سره کوي یوه دا شوله دویم ورونه دا وضاحت کوي بلکې یاری خویندې مال والا دا نه چې مال دې نالي دا والا خاون به دې یا ساتي یا به دې نه ساتي خو زما د کور دروازه به ستا لپاره بند دی نه هغه خور وچېږي بند شي زه خیر دی کولا وخه ده اډو میراث یې اډواله منه نو دا څه شو دا یره شوله او هغه تا ته معافي وکړي دې ته د ناخوالۍ معافي وایي دا رسړو معافي شوله نه معافي هغه ده چې ته مال را واخلې په دې جولۍ کې ورته واچې چې خور دا ستا دی یاره زه خو دې چې خور ما د اوسه پورې چېرته به 2019 کې نه ده لیدلي چې هغه دې ورور ته وایي چې یاره وروره دا درواله چې تا مال راکړو بس دی که نه ولې د چا مال نه دی خو چې دا رور پې د رور سر ماتوي او جګړه ورسره کوي او دښمني ورسره کوي یو بل پسې ټوپکې راخلي ولې دا خور انسان نه دی د هغې ضرورت نشته دی د هغې خوراک نه دی خوښ د هغې جامې نه دي خوښ هغه حج له نه شي تللی هغه عمرې له نه شي تللی چې څنګه ته تللی شي دقه شاندې هغه هم تللی شي نو تاریخ په دې خبره باندې ګواه دی چې رور دی خور ته مال حواله کړی دی او بیا دې خور واپس په ریټرن کې ورکړی داسې نشته هله 100 روپۍ دا خو بېله خبره ده خو زه ته د مال خبره کومه د جریبونو خبره زه تا ته کومه دا وضاحت دی دا ورسره یاد کوي او په دې باندې عمل ضروري دی او چې موږ په دې باندې عمل وکړو الله سبحانه وتعالی موږ له د 100 شهیدانو اجر راکوي ځکه دا خلکو پرېښی دی روجې ته تیار دی روجه خو برابر نیسي تلاوت کوم خیر دی چې څومره بوج را باندې راچی د سهار نه ول تر ماښامه پورې به زه دونه سپارې ووایم مانځله به غوړي وخت ځم او دغه شان ده کې روجه به هم نیسم خو د دې میراث ته قصه راته پکې مه کوه زه هم دا په قرآن مجید کې ده نو دا ښه په تفصیل باندې ده ښه جي نو الله فرمایي که یو سړی دی هغه وفات شولو د هغه مور پلار نشته د هغه چې کوم دی نو بچي نشته نو دا رهنمایي د لم ما کړې ده اب داسې کوئ فإن كانوا أكثر من ذلك کچرت کې زیات د دینو فهم شرکاء نو دا برخه ور دي په ثلثي په 1/3 کې په درېیمه کې من بعد وصیت پس وصیتنا یوسا چې وصیت کوي کړلی کېږي بها د هغې او دین یا قرضو غیر مضار کونو غیر مضار چاته به تکلیف نه ورکوئ وصیتا من الله دا حکم دی تر بد الله نه والله الله تعالی علیم پوه دی حلیم بردبار دی دا سزاګانې قیامت ته ساتي پته ورته لګي چې چا مال نه دی ورکړی حلیمون پوه دی په دې خبره باندې چې چا مال نه دی ورکړی حلیمون په دنیا کې ورته دونه څه نه وایي خبره آخرت ته ساتي تلک حدود الله د الله تعالی حدونه دي ومن یطع الله چا چې اطاعت د الله وکړو ورسوله د رسول د الله تعالی یدخله الله تعالی به نباسي جنات داسې باغونو ته تجري چې بهیږي وا من تحتها لاندې د ونو د دې نه الانهار قسمه قسم ولې خالدین دا جنتیان به همیشه اوسېږي فیها په دې کې وذلک الفوز المبین عظیم او دا کامیابي ډېر لوی
دی ومن یعص الله ورسوله کم سړی چې نافرماني د الله کوي الله دې ته مونږ وساتي ورسوله او د رسول د الله تعالی نافرماني کوي ويتعدى او زیاتې کوي تجاوز کوي حدوده د الله تعالی د حدودو نه يدخله الله تعالی به ورننه باسي نارن ورته خالدا فيها دی به همیشه په دې اور کې اوسېږي وله در پر عذاب مهم عذاب شرمون کې دی